بشک هغه کسان چې خوري مالونه د یتیمانانو ظلمن بلا حق په ناجایز سره په ظلم زیاتی سره انما یاکلون فی بطونهم نارا بشک دوی هغه غرزوی په د خپل خېټو کې ور لره په ظاهر کې خو او خوړه روټۍ هو په حقیقت کې ورتا وکړه د خېټې ته یو انګاره د ور یو سروټ ک د ور ورته ور غرزولا نو بشک دوی خوري دوی اغا ور غرزي په د خېټو خپلو کې نارن ور لرا وسيسلون سعيرا او زرد چې دوی به ور غرزولې شي سعير تا سعير هغه شغل زن اغا شغلو والا ور لمبو والا ور د قیامت پورز به دغه لمبو زن ور ته شغل زن ور ته هغه بیا ور غرزولې شي وز پردې حق خوړل په ظاهر کې هغه پیسې وي خود خوراک څه شي وي یا نور د استعمال یو سیز وي چې پردې حق سړې والی خوشحالی کی ز جیب میں په ډک شو زا هغه داسیز به په والم داسیز به په والم نو په ظاهر کې پیسې ښکاری په ظاهر کې د خوراک شیخ کاری په ظاهر کې د سخاک شیخ کاری ولیکن دغه دا پی صرف یو ظاهری کور پی د پاسه پروت دی دن سروټ کړه دن هغه د اور لمبه ده او دن اور دی په دنیا ټول سيزونه هغه په ظاهر کې یو شی وي په حقیقت کې بل شی وي لکه ګناه سړی کوي نو خو خواهشات پوره شي او وی چې زما د بدن ته ډیر آرام او ډیر خوشحالي میلاو شي ولیکن نور ځان هغه په دوزخ په اور کې ورتا وو ځان په عذابونو په تکلیفونو کې ورتا وو دنیا معاملې د سیدا چې یو سیز کې به درته ډیر مشقت ښکاری خو هغه به ډیر د خیرونو نه ډک وي په یو سیز کې به درته ډیر هغه راحت ښکاری خو هغه به ډیر د تباهۍ او د ورونو نه ډک وي کم سړی هغه دا خوښولی شي یاره خپله بشتره دی روالم خپل مال دی لګوم د خدای د دین دپاره دی هغه ګرځم در په در آن تر دی چې د الله د دین دپاره دی د خپل سر هغه کټ کم خپل مال دی هغه ټول ولګوم نو دا خپل هر څه داسې غورځول دا خو آسان کار نه دی خو په ظاهره کې دا ور غورځول دي په ظاهره کې دا لګول دي په حقیقت کې ډیر څه اغستل زکات نه ورکول شومتیا کول د خدای حق هغه نه ادا کول د بندگانو حق نه ادا کول په ظاهر کې ډیر سره جمع شول ځانته او په حقیقت کې ډیر څه بایلل ډیر څه تینا هغه لاړل نو په ظاهر کې دا د یتیم مال هغه د خېټې ته ویش او په حقیقت کې د اور هغه خېټې ته ورته وو د اور سروټ کې د هغه چکونه د به ولګول او خېټې ته دی ویشتل او بل نتیجه به دغه راوځي ټیک د دنیا کې د څه شی او خور حق دی او خو په آخرت کې به بیا دغه سیز د دینه به د اور هغه انګاری جوړ شي اور به نه جوړ شي حضور صلی الله علیه وسلم هغه د معراج په شپه چې کله اسمانونو ته جنتونه دوزخونه هر څور ته الله تعالی وښودل یو سړی ولید الته چې داغه دن په خېټه کې اور بلیږي او په سترګو په غوږونو او په خوله په دیوانه ته د لمبي بار ته راوځي لکه په یو بټۍ کې اور بلیږي او پاغه بټۍ کې سوري وي پاغه انګیټۍ کې سوري وي پاغه کې لمبي بار راوځي ولې په دې سترګو په دې پوزا په خلو په غوګونو کې ته لمبي بار راوځي نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي ما تاسو کو جبرائیل علیه السلام نه دا سړی څوک دی ودا هغه سړی دی چې د یتیم مال خړلې دی په ناجایزه په د یتیم مال د یتیم حق هغه وخلې دی